هر روزدار له د دې شپږو خبرو پابندي ضروري ده. اوله کما اول دا دی چې روزدار له د نظر حفاظت ډیر ضروری دی. د نظر حفاظت روزدار سره به د خپل سترګې ټیټې ساتي، پردو ښځو ته به نه ګوري، پردو ښځو ته کتل اصل ګناه ده، خو په روژه کې بیا داسې کول ډیره ګناه لري. یو ګناه کول دی بار، یو ګناه کول دی په جومات کې. د جومات دا ګناه د بار ګناه نه ډیره بدتره نه ده. یو ګناه کول دی اسی، یو ګناه کول دی په رمضان المبارک په میاشت کې. نو اوله خبره د روزدار د پاره دا ضروري دی چې د خپل سترګو حفاظت وکړي، ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي دا نظر چې دا د شیطان د غشو نه یو غش دی. شیطان په دې سره ډیر زر ښکار کوي. نو روزدار له پکار دی چې اول د خپل سترګو حفاظت وکړي، د پردو ښځو نه به خپل نظر ښکته ساتي، هر څیز نه به خپل نظر ښکته ساتي چې هغه ته کتل حرامي. تاسو ته وایم په دې روزه کې د موبایل د سکرینونو ته ډیر زیات مه ګورئ. دا موبایل ډیر مه استعمالوئ. یو شی به پکې ته ګوري یا نه ګوري تا ته به بې اختیار مخې له راځي. نو د موبایل د سکرینونو د شیشې پاکې کوي لګي. په روزه کې د موبایل استعمال پرېږدوئ، ځکه په دې کې بدنظري ډیره زیاته کېږي. نو اوله خبره چې دا روزدار له هغه د نظر حفاظت دی. دویمه خبره روزدار له چې ډیره ضروري ده هغه د ژبې حفاظت دی. د څه حفاظت دی؟ ژبه. په روزه کې به په دې ژبه باندې کنځلې نه کوي، په روزه کې به په دې ژبه باندې غیبت نه کوي، په روزه کې به په دې ژبه باندې بل انسان ته تکلیف نه ورکوي، کنځل به ورته نه کوي، جګړې به نه کوي، بلکې حدیث مبارک کې راځي چې په روزه کې تا سره یو سړی جنګ کوي، ته ورته ووایه انی صائم، روح ما خو روزه نیولې ستا جنګ ته نه یم تیارو، زه خو روزهدار یم، ته ما ته کنځلې کوي، زه تا ته کنځلې ځکه نشم کولی چې ما روزه نیولې ده، ته په ما ګزار کوي، زه په تا ګزار ځکه نشم کولی چې ما د الله د یارې نه روزه نیولې ده، زه په تا څنګه ګزار وکړم؟ انی صائم، زه خو روزهدار یم. د ژبې حفاظت ډېر کوه او غیبت په روزه کې مه کوه. په غیبت نه ځان وساتئ. بعضې علماو لیکلي دي وایي په غیبت باندې روزه داسې ماتېږي لکه چې ډوډۍ دې وخوړله، داسې پرې روزه ماتېږي. زمون خلک اکثر وی لکه راځه غپ شپ لګو دا روزه بم لنډ شي. نو غپ شپ زمونږ سي خو د یو تن په سر راوړو غیبت دا شروع. نو د بل مسلمان غیبت کوي دا مونږ روزه لنډو، داسې لکه داسې نه ده. الله د نبی رسول الله والسلام په زمانه کې یو دوه زنانه وي، هغه روزه نیولې وه. دا روزه په دومره سخته شو چې مرګ ته نږدې شو. مرګ ته نبی رسول الله والسلام له خبر راغی وی الله پاک پیغمبر یو دوه ښځې خو روزه ډېرې سختې خرابې کړې دي، مرګ ته نږدې شوي، نور روزه نشي ټینګولی، څه وکړي؟ نبی علیہ السلام یو پیاله راواخسته وی دا دغه ښځو له ولېږئ او دوی ته ووایه چې په دې کې قی وکړئ، الټۍ پکې وکړئ. نو چې هغه یې وړه هغې له، نو چې هغې ښځو پکې قی وکړو نو پای کې د غوښې تازه ټوکړې راووتې او تازه وینه پکې راووته. ښځې هم حیرانه شوې چې موږ خو روژه نیولې، موږ خو د سره غوښه خوړلې نه ده. صحابه کرام هم حیرانه شو چې دا خو دوی غوښه او وینه راوغورځوله په دې کې. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام له هغه پیالې راغله، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دوی د یو مسلمان غوښې خوړلې دي. صحابه کرام حیران شو، دې څه مطلب؟ وی دوی د یو مسلمان غیبت کړی دی. دا خو د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه وه چې هغه غیبت ورته الله هم په ده کې غوښې او د وینو په شکل کې وښوو. دوی د یو مسلمان غیبت کړی. غیبت د دې نه معلومه دا شوله چې کوم انسان په روژه کې ګناهونه کوي په هغه روژه هم ډېره سخته وي. څه پې وي؟ ډېره سخته وي، ځکه خو هغه ښځې مرګ ته نږدې شوي، روژه پې دومره زیاته شوې وه. او چې کله تا په روژه کې ګناه نه کوو که نه، دا روژه بیا دومره ګرانه نه ده. وایي په ما روژه لګېدلې، دا روژه پې ځکه لګي چې دی په روژه کې پابندي نه کوي د اعمالو، ګناهونه کوي. نو بیا په روژه لګي که نه لګي؟ ته په دې روژه کې د الله ذکر کوه، د قرآن تلاوت کوه، په ظل بکواس د خلکو سره مه کوه، ځکه دې په روژه پوه شي. دا عالمان چې دي که نه، دوی سار کیني او د ماښامه پورې د قرآن درس کوي که نه کوي؟ دا څومره ګران کار دی. مرۍ وچېږي که نه وچېږي؟ دا روژه په دې ولې نه لګي؟ دا مولان تاسو دې چاته یې کنځل کړي، په کور کې بدې ردې ویلي دي، بل چاته یې بدې ردې ویلي دي، سهار نه ماښامه پورې تلاوت کې مرۍ وچه شوله، په دې دا روژه ولې نه لګي؟ په دا روژه نه لګي، دی بلکل نارمل حالت کې. ولې؟ ځکه چې په روژه کې د ګناه نه کوو، دا روژه ته نه تنګوي، خو چې کله به پکې ګناه کوو دا روژه دې تنګوي، بیا مرګ له دې ورولي. الله نو یو پکې څه شی دی؟ دویمه خبره په روژه کې د ژبې حفاظت، د ژبې حفاظت. او دریمه خبره دا ده چې په روژه کې د غوږونو حفاظت. د څه شي؟ د غوږونو حفاظت. الله غیبت کول هم ګناه ده، نو غیبت اورېدل هم څه دي؟ ګناه ده. چغلي کول هم ګناه ده، چغلي اورېدل هم څه ده؟ ګناه ده. ګانې ویل هم ګناه ده، نو ګانې اورېدل هم څه دي؟ ګناه دي. د غوږونو حفاظت نه کوي. څوک د درته غیبت شروع کړي لکه چپ شه تا روژه نه ده نیولې، ولې غیبت کوي؟ ګانې اوري یو سړی هلکه تا روژه نه ده نیولې. نو درېیمه خبره چې ده هغه د غوږونو حفاظت دی، د غوږونو حفاظت. او څلورمه دا ده چې باقي نور اندامونه د نارواو نه ساتل، لاسونه د بدو نه ساتل، خپې د بدو نه ساتل، دغه شانتې د اندام هر
د بدن چې څومره اندامونه دا ټول د ګناهونو نه دي ساتل دي. او پنځم چې دی پنځم سیز روزدار لا هغه د روژه ماتي په ټیم کې نارمل خوراک کول. داسې نه چې ټوله ورځ روژه نیولې ده او چې د روژه ماتي په ټیم کې راول خلي دومره ځان موړ کړه او داسې اعلی سیزونه وخوري که نه چې د روژې کوم مقصد هغه دې پوت کړو. د روژې مقصد خو دا و چې دا نفس ختمول، دا شیطان ختمول، د بدن کې چې کومه مستي راغلې دا ختمول، د روژې مقصد خو دا دی که نه. او تا دومره د طاقت خوراکونه شروع کړو او دومره ډېر دې شروع کړو چې د روژې په ټاړو پته ونه لګېده. نو علماو لیکلي په روژه ماتي کې به هم لږه ګزاره کوي، داسې ډېر خوراک په نه کوي ګورې ښه، ځکه چې کوم مقصد د روژې دی چې هغه فوت نشي. او شپږم سیز څه دی؟ شپږم سیز چې کله د روژه ماته کړه نو د الله په دربار کې دعا کول، الله چې تا رانه کومه روژه غوښتې وه خو زه نشم نیوی، الله زه کمزور یم، الله ته خالق یې، الله زه ستا مخلوق یم، زه هغه روژه څنګه نیوی شم؟ الله په دې روژه کې به رانه ډېرې غلطۍ شي، ګوره چې تا به قبول کړي که نه به یې قبول کړي. یاره څه شی؟ یاره چې زما دا روژه به قبلېږي او که نه قبلېږي، خو امید به ساتي الله زه کمزور یم او زما ستانه دا امید دی چې تا به زما دا روژه قبوله کړي. یره او تمه یره به هم کوي چې الله تا څنګه روژه غوښتم هغه شان نه ده نیولې، خو تمه به هم ساتي چې الله ته ډېر مهربانه یې او زه ډېر کمزور یم دا روژه به تا قبول کړي. صحیح شو؟ نو څو خبرې شي په روژه کې؟ دا شپږ خبرې په دې پابندي ډېره ضروري ده.